بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. د قرض او د تنگ دستینه د نجات دعا. اته مصیبتونه داسې دي چې د انسان زندگی تباہ ور برباد کوي. کله چې یو بنده د الله تعالی نه غافل شي یا یو ګناه وکړي نو هغه باندې ډیر قسم مصیبتونه راځي، مگر په هغه ډیرو مصیبتونو کې اته مصیبت ډیر خطرناکه دي. دا اته مصیبتونه د انسان زندگی تباہ ور برباد کوي او آخرت هم ور خرابوي. په دې وجه مونږ ته دا ښودل شوي دي چې هر سهار او ماښام د دې اته واړو مصیبتونو نه د بچ کېدو دعا غواړو. عجیبه خبره دا ده چې شیطان هر سهار او ماښام په مونږ باندې د دې اته مصیبتونو نه یو غشي په مونږ باندې پرېږدي. څوک چې د دې اته مصیبتونه پناه غواړي نو الله یې وساتي، او څوک چې نه غواړي نو هغه د دې اته غشو کې د یو یا د ډیر غشو شکار شي. هغه مصیبتونه دا دي: الهم فکرونه توایي چې دی به هر قسم فکرونه کې مبتلا شي. الحزن غم توای په غم کې به مبتلا شي. العجز کم همتی ته بیکاری توای کم همت به بیکار به. الکسل سستی غفلت توای. الجبن بزدلی خوف او پزړه کې کمزوروالی توای. البخل کنجوس لالچی د مال متعلق په پزړه تنگوالی. غلبت الدین په قرضونو کې به داسې بندېدل چې د وتلو اس صورت نه ورته ښکاري. نمبر اتم قهر الرجال د خلکو د غصې او د ظلم شکار کېدل. ډېر قیمتي دعا ده. صحیح بخاری کې تر دې پورې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کثرت سره دا دعا ویل. د دین اندازه ولګوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معصوم و، محفوظ و او د شیطان د هر شر څخه پاک و. بیا هم په کثرت سره دا دعا ویل. حضرت ابو سعید خضری رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی چې ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد ته تشریف راوړو. یو انصاری صحابی چې نوم یې ابو امامه و، دی په مسجد کې ولیدو ناس و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې څه خبره ده؟ داسې وخت دی چې یو منځ وخت هم نه دی، ته په جماعت کې ناسې. ده ورته وویل په ما باندې ډیر قرضونو بوج دي او فکرونو هم ګیر کړی یم نیولی یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تا ته داسې دعا یا کلمات وښیم چې ستا ټوله فکرونه هم ختم شي او قرضونه به دې هم ادا شي. ده ورته وویل ضرور خامخا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وښیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې سهار او ماښام دا کلمات وایا: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ابو امامه بیان کوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبر عمل وکړو. د دې دعا می سهار او ماښام معمول جوړ کو
نو الله په فضل کرم سره زما ټول فکرونه ختم شوا او قرضونه هم ادا شوا. دا ډیره مجربه دعا ده او بهترینه دعا ده. هر سهار او ماښام لس وارې دا کلمات وایا. ہر سحر او ماخام لسوارے اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. سحر او ماخام تمون نورستنری لس وارے وایا. قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا. وہ 8 مصیبتیں جو انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے. کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں مگر ان مصیبتوں میں سے 8 بہت خطرناک ہے. یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے. اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ ہر دن صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا مانگا کرے. عجیب بات یہ ہے کہ شیطان ان 8 مصیبتوں کی تیر ہر صبح اور شام ہم پر چھوڑتا ہے. پس جو انسان صبح اور شام اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو یہ پناہ نہیں پکڑتا وہ ان تیروں میں سے کسی ایک یا زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے. وہ 8 مصیبتیں یہ ہے: الہم یعنی فکر میں مبتلا ہونا، الحزن یعنی غم میں جکڑا جانا، العجز یعنی کم ہمتی بیکاری محرومی، الکسل یعنی سستی غفلت میں مبتلا ہونا، الجبن یعنی بزدلی خوف دل کا کمزور ہونا، البخل یعنی کنجوس، حرص لالچ اور مال کے بارے میں تنگ دلی، غلبۃ الدین یعنی قرضے میں بری طرح پس جانا کہ نکلنے کی صورت ہی نظر نہ آئے، قہر الرجال یعنی لوگوں کے قہر، غضب، غلبے اور ظلم کا شکار ہو جانا. بہت قیمتی دعا ہے، بہت قیمتی دعا ہے ان 8 مصیبتوں سے حفاظت کی دعا. کئی احادیث مبارکہ میں ہے. صحیح بخاری میں تو یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے تھے. پس اسی سے اہمیت کا اندازہ لگا لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، محفوظ تھے اور شیطان کے ہر شر سے پاک تھے، مگر پھر بھی اس دعا کی کثرت فرماتے. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت مسجد تشریف لے گئے تو وہاں اپنے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا پایا. پوچھا کہ نماز کا تو وقت نہیں، پھر مسجد میں کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کیا تفکرات نے گیر رکھا ہے اور قرضے میں پھنس چکا ہوں. فرمایا یہ کلمات صبح اور شام پڑھا کرو، آپ کے تفکرات بھی ختم ہو گئے اور قرض بھی ادا ہو گئے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر عمل کیا، اس کلمات پر عمل کیا، صبح اور شام پڑھتا رہا، اہتمام کیا تو تفکرات وغیرہ بھی دور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے سارے قرض بھی اتار دیا. وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال.